د حساب او کتاب ورځ وي آدم علیه السلام به په یو اوچت ځای باندې ولاړ و الله رب العزت به یو اوچته باډي ورکړي آدم علیه السلام به د خپلو بچو ته ګوري 18,000 قومه کم او بیش مخلوق به موجود وي آدم علیه السلام ته به خپل یو بچی ښکاري په دې کې به یو کس باندې د جهنم فیصله وشي آدم علیه السلام به شین لباس اچولی د پاڼې په شانتې د توت ته پاڼې تک شین دغسې به اچولی آدم علیه السلام به آواز وکړي یا محمد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای بچیا راشه ستا یو امتي ملائکو نیولی د جهنم ته یې بوځي موږ د نبي علیه السلام څومره زندګي ځان کې راوستې د نبي علیه السلام چې دا آواز واوري ملا مبارکه به په یو څادر باندې وتړي او رامنډه به کړي ملائکو ته به وایي ای ملائکو زما دا امتي چېرته بوځئ هغې به ورته عرض وکړي ای د الله پیغمبره په ده باندې د جهنم فیصله شوې ده په دغه ورځ نه ما و تا ته پلار رامنډوئ نه مور رامنډوئ نه بل څوک رامنډوئ په دغه ورځ به صرف ما و تا ته څوک رامنډوئ نبي علیه السلام اوس په زړه کې سوچ وکړه چې زما په دې زړه کې د بابا څومره مینه ده د غیر څومره مینه پرته ده د خان او د ملک او د وزیر او زما د مشر د پارټۍ د لیډر څومره مینه پرته ده او زما د پیغمبر څومره مینه پرته ده نبی علیه السلام به ملائکو ته وفرمایي خوشه کې دا زما امتي دی وی نه وی دا باندې د جهنم فیصله شوې دا به جهنم ته ځي نبی علیه السلام به ګیره مبارکه داسې ونیسي او د عرش طرف ته به داسې وګوري نبی علیه السلام به ووایي یا الله تا خو ما سره په دنیا کې وعده کړې وه چې زه به تا راضي کوم ولسوف یعطیک ربک فترضا زر دی چې الله به تا راضي کړي یا الله زما امتي روان دی الله رب العزت به ورته وفرمایي زما د پیغمبر مبارک د امتي را پرېږدی را روان به شي والسلام به ورسره را روان شي میزان د تلې ته به راورسېږي میزان په تله کې د ده ګناهونه به لاندې نیکۍ به یې بری ولې ګناهونه یې ډېر کړي جهنم ټیکټ پیکټ شوی دی نبی علیه السلام به یو وړه غوندې پارچه راوالي او په میزان د تله کې په نیکوی کې به کېږي چې کېږي دي دغه د ګناهونو تله به اوچته شي د نیکوی والا به درانه شي الله به حکم وکړي جنتي دی جنت ته یې بوځئ ملائک به ورته وایي راځه جنتي وی نه ځم وی دغه سړي نه تپوس کوم چې دا څوک دی چې ما سره دومره ښېګړه وکړه نبی علیه السلام ته به عرض وکړي من انت تاسو څوک یې نبی علیه السلام ورته وفرمایي انا محمد زه نبی علیه السلام یم ستا پیغمبر یم ورته عرض به وکړي ای د الله پیغمبره په دې وړوکي کاغذ ټیچۍ کې دې کې تاسو څه په دې میزان د تله کې واچول چې ما ته پې جنت ټیکټ میلاو شه نبی علیه السلام به ورته وفرمایي دا هغه درود شریف دی چې تا په ما باندې په دنیا کې ویلو نن موږ درود شریف وایو اوس که چاته وایي چې هلکه درود شریف وایه مونځ کې مړه سنت دی څه فرض خو نه دی داسې وایو که نه وایو وی عبدو رسولو پورې دی مونځ ویلو بس سلام ګرځوه جایز دی وی سنت دی فرض نه دی